मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरतुल माइदा आयत नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरल हराम वलल हदिय वलल قلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا صدق الله العظيم۔ دې سورۃ مبارکہ ابتدا الله تبارک وتعالى دی حکم سره فرمایل چې اې د ایمان خاوندانو خپل وعدې سرته رسوي، د عهد پاسداري کوي، عقد او وعده چې کله وکړي نو هغه پوره کوي۔ بیا د حلال او د حرام ذکر فرمایل، دا هغه موقع مناسبت سره هم چې کوم کفار او ډیر حلال سيزونه په ځان حرام کړو، سه حرام په ځان حلال کړو، دا غي وضاحت الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دغه ساروي چې کوم معروف دي ګډ چيلي غوا غوي اوخ وغیرہ دا کم تاسو تبار حلال دي، هغه دا ټول حلال ساروي دي سوای د هغه نه چې کوم تاسو ته بیانېږي چې دا حرام، هغه تاسو ته بیل ذکر کړی شوی دی، او بل احکار حلال دي خود احرام په حالت کې ناجایز دي۔ او بیا فرمایل چې الله تبارک وتعالى چې څنګه غواړي تاسو ته حکم درکړي۔ اوس په دې آیت نمبر 2 کې الله جل شانه بیا مؤمنانو ته خطاب کوي چې اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا شعائر الله، سپکاوی مکوي تاسو د نخو د الله، ولا الشهر الحرام او نه د میاشتې د عزتمن د عزت، ولا الهدي او نه د قرباني د ساروي، ولا القلائد او نه د پټیدار زناور، ولا امین البيت الحرام او نه د هغه چې تون کې د بیت الله بیت الحرام کعبی طرف ته، یبتغون هغوی غواړي فضلا من ربهم فضل د خپل رب، ورضوانا او رضامندی، واذا حللتم او هر کله چې تاسو احرام کولو کوي نو فاستادو احکار وکي۔ نو الله تبارک وتعالى مومنانو ته دا خطاب کوي چې لا تحلوا شعائر الله، سپکاوی مکوي د نخو د الله۔ شعائر الله ستوي هر هغه څه چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین پہچان وي او هغه د دین شعار او نخوي، هغه ته شعائر الله وي۔ او د شعائر الله تفصیل ډیر زیات دي، ډیر شیزونه داسې دي چې دا غي نسبت د الله تبارک وتعالى طرف ته کیږي، او د شعائر الله توهین دا کفر دی، او د شعائر الله تعظیم کول دا د ایمان نښه ده۔ لہذا هر مسلمان باید دې خبرې کوشش کوي چې همیشه د خپل د ایمان حفاظت لپاره او د خپل د ایمان د تکمیل لپاره د شعائر الله تعظیم وکړي، ځکه الله جل شانه فرمایي چې ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سورہ حج کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې چا
د شعائر الله تعظیم وکړو دا د زړه د تقوا نښه ده چې د چا په زړه کې چې تقوا وي د الله خوف وي د الله یره وي د الله مینه وي هغه به د شعائر الله تعظیم کوي او چې کوم کس د شعائر الله توهین کوي د دې مطلب دا چې د په زړه کې د الله خوف نشته دی د الله یره نشته دی د الله مینه نشته دی نو لہذا چې کله د انسان د زړه نه د الله خوف او د الله مینه د الله محبت ختم شي او دی د شعائر الله توهین وکړي نو دا دی سره سړی دایره اسلام نه وځي او چې کله یو کس قصدن عمدن د شعائر الله د توهین ارتکاب وکړي نو دی باره کې تمامو کتابونو دا مسله لیکلې چې دی با د ایمان تجدید به هم کوي او د نکاح تجدید به هم کوي دوباره کلمه به وایي دوباره نکاح به هم تړي ځکه د شعائر الله تعظیم دا کفر دی شعائر الله څه شی دی هغه په دې ځای کې الله تبارک وتعالی څه د هغې نه هغه ذکر کړی دی هر هغه څیز چې د الله تبارک وتعالی د ذات د الله د دین معرفت او پہچان هغې سره حاصلېږي هغه شعائر الله دی مسجد حرام دی مسجد نبوي او دغسې د دنیا هر یو مسجد او هر یو جماعت دا د شعائر الله په شعائر الله کې داخل دی او دغسې اذان اقامت د قرآن کریم او دغسې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت او مبارک طریقې روجا اذان اقامت منز ګیرا پګړې دا کم سیزونه چې د الله دین سره د هغې نسبت وي دا ټول شعائر الله دی لہذا یو مسلمان به د شعائر الله تعظیم به کوي او د شعائر الله د تعظیم په ذریعه باندې به خپل ایمان زیاتی او چې هر څومره یو مسلمان گپ شپ په موقع باندې وي یا د غصې په حالت کې وي نو بېشکه د مزاح او د گپ شپ عروج او انتها وي خو چې کله خبره د شعائر الله راشي نو فوراً بیا بریک نیول پکار وي دغسې یو سړی په جذباتو کې وي په غصه کې وي د غصې په حالت کې وي د غیظ و غضب په حالت کې وي خو چې کله د شعائر الله خبره راشي چونکې دا د ایمان او د کفر خبره ده نو په دې ځای کې سړی بریک ولګوي او خپل غصه خپل جذبات خپل احساسات هغې قرباني ورکړي او فوراً په ځای باندې ودرېږي نو لہذا ډېر خلک داسې وي چې هغوی د مذاق په طور باندې د ګپ شپ په طور باندې څوک د مانځه پوري څوک د روجې پوري څوک د یو سیز پوري څوک بل سیز پوري هغه چې دی په هغې باندې خنداګانې حالانکه موږ ته هغه ګپ شپ ښکاري یا دغسې د غصې په حالت کې موږ بعض اوقات چې کله غصه راشي نو د غصې په حالت کې بیا د خپل مد مقابل د غصه کولو دپاره دا شعائر الله هغه توهین هغه موږ نه کېږي حالانکه دې سره دا دواړه طبقې دواړه ډلې دواړه کسان چې کوم کسان په خپلو کې نښتي یا ګپ شپ کې د شعائر الله توهین کوي یا د غصې په حالت کې توهین کوي نو دا دواړه خلک چې دی دا ډېر عظیم جرم کې او عظیم ګناه کې مبتلا کېږي لګیا وي ځکه چې په خپل منځ کې ګپ شپ یا په خپل منځ کې غصه یا په خپل منځ کې بحث مباحثه هر څه په خپل ځای باندې خو یو بل ته غصه راوستل یو بل په جذباتو کې راوستل یو بل چې دی هغه په ګپ شپ کې دې حد ته رسول چې د یو سړی نه د شعائر الله توهین وشي یا د یو سړی نه د کفر ارتکاب وشي یو سړی نه د شعائر الله بې حرمتي وشي دا دواړه خلک چې دی دا په دې ګناه کې برابر شریک وي نو لہذا مسلمان چې هر څوک وي هغه باندې دا لازم دی چې هغه به د شعائر الله تعظیم به کوي د شعائر الله قدر به د زړه نه کوي ځکه چې زموږ د ایمان بنیاد دا شعائر الله دی ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا مروه د شعائر الله نه دی د الله د نښو نه دی دغسې د دین اسلام چې دا کم سیزونه موږ ذکر کړو دا ټول په شعائر الله کې داخل دی ځکه د دې نسبت د الله تبارک وتعالی ذات طرف ته دی او د الله دین طرف ته دی د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته د هغې نسبت کېږي نو دا شعائر الله دی
نو ارشاد فرمایي چې لا تحلوا شعائر الله، سپکاوي مکوي د نخو د الله، ولا الشهر الحرام، او نه د میاشتې د عزت، یعنی چې کوم عزت ولا میاشتې دي حرمت ولا سلور میاشتې دي هغه شوال، ذیقعد، ذیالحج او رجب، دا سلور میاشتې چې د حرمت ولا میاشتې دي. او ابتداءً دا میاشتې په دې میاشتو کې بعد مشرکینو په نسبت باندې هم او د عام مسلمانانو په نسبت باندې هم په دې میاشتو کې جنگ او جدال او قتل او قتال دي ممانعت، او ټول اقوام عالم با په دغه سلور میاشتو کې با هغوی سفرونه کولو، ځکه په دې سلور میاشتو کې با غلو غلا نه کوله، ډاکه ولا خلکو به ډاکې نه اچولې، ډاکوانو به ډاکه نه کوله، ځکه دا میاشتې د مشرکینو، د کفارو، د یهودیانو، د عیسایانو د ټولو په نسبت باندې حرمت والا میاشتې وي. شوال، رمضان نه بعد چې کوم میاشتې، شوال، ذیقعده، ذیالحجه او دغسې رجب المرجب چې دا کم اوس کم میاشت شروع ده په آخره کې دی. نو لہذا دا سلور میاشتې حرمت والا دی. دا په دور جاهلیت کې به هم خلکو د دې سلور میاشتو تعظیم به یې کوو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو د دې میاشتو بې حرمتي هم مکوئ، اگر چې په دغه ورځو کې په دغه میاشتو کې هغه جنگ او جدال هغه حکم بیا منسوخ شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په دغه میاشتو کې هم صحابه کرامو جهادونه کړي دي، په دغه میاشتو کې چې دی هغه کفارو سره جنګېدلی دی، ځکه هغه حکم بیا منسوخ شو. البته دا میاشتې محترمې په خپل ځای باندې، او څرنګه چې یو سړی ګناه کوي په کور کې کوي، په بازار کې کوي، په لاره کې کوي، دغسې دا ګناه کوي او سړی راشي په جومات کې کوي، نو څومره لوی جرم دی. او دغه دا ګناه نعوذ بالله په حرم پاک کې کوي، د حرم په حدود کې کوي، نو دا ګناه هغه نحوست هغه څومره زیاتېږي. بعینه دغسې یو سړی په عامو ورځو کې ګناه کوي، هغه هم ګناه ده. که چېرې دغه حرمت والا میاشتو کې هغه ګناه وکړي، یا په رمضان المبارک کې هغه ګناه وکړي، یا د جمعې په مبارکه ورځ باندې هغه ګناه وکړي، نو د هغې هغه وبال او د هغې هغه نحوست هغه نور هم زیات شي. نو لہذا الله جل شانه د څه شعائر الله ذکر په دې ځای کې فرمایي. ولا الهدي، او نه د قربانۍ د څاروي، چونکه د قربانۍ د څاروي نسبت هم د الله جل شانه د دین سره کېږي، د الله د دین لپاره قربانۍ هغې باندې هم د هغې سپکاوي به هم نه کوي، دا شعائر الله کې راځي. ولا القلائد، او نه هغه پټېدار ځناور غاړه کې به پټی واچولو، حرم شریف حرم طرف ته به وشړلی شو د قربانۍ دپاره، د هغې به عزتي به هم نه کوي. ولا آمین البیت الحرام، او نه د هغه چې تلونکي وي د بیت الحرام کعبې طرف ته، کوم خلک چې د حج عمرې دپاره ځي د هغې به هم عزت او احترام کوي. دې وجه نه چې څوک حج ته ځي، عمرې ته ځي، راځي، موږ د هغې عزت کوو، احترام کوو، چې ځي دعا دپاره ورته وایو، چې راځي ملاقات دپاره ورځو، هغه ته مبارکباد ورکوو. دا ټول عزت او احترام صرف دې دپاره وي چې قرآن کریم موږ ته دا حکم راکړی دی چې تاسو د دې خلکو سپکاوی به نه کوئ، بلکې دې له به عزت ورکوئ. د دې سترګې په هغه ځایونو باندې پرېوتې دي چې کوم ځایونه الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دي، د دې قدمونه په هغه ځایونو باندې لګېدلي دي چې کوم قدمونه کوم ځایونه الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب ځایونه دي. لہذا چې څوک حج عمرې ته ځي د هغې عزت او احترام کول، راتلو والا تلو والا د هغې نه دعاګانې اخیستل، هغوی ته د دعاګانو درخواست کول، دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نه ثابت هم دی، او دغسې دا د قرآن کریم د تعلیم نه هم ثابت دی. ولا آمین البیت الحرام، دې خلکو به هم چې د هغوی به بې توقیري او توهین او بېدبي به نه کوي. یبتغون، هغوی غواړي فضلا من ربهم ورضوانا، فضل د خپل رب او رضامندي د الله. دوی د خپل رب د فضل د حاصلولو دپاره، د الله رضامندي حاصلولو دپاره لګیا د حج ته ځي، عمرې ته ځي، د دې خلکو سره زیاتۍ به نه کوي، ظلم به نه کوي، ناقدري به یې نه کوي، بېادبۍ به نه کوي، سپکاوي به د هغوی نه کوي، بلکې هغوی ته به عزت او احترام په نظر باندې به ګوري. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، لا تحلوا، سپکاوی مکوئ، شعائر الله، د نښو د الله، ولا الشهر الحرام، او نه د میاشتې د عزت، ولا الهدي، او نه د قربانۍ د څاروي، ولا القلائد، او نه د پټېدار ځناور، ولا آمین البیت الحرام، او نه د هغه چا چې تلونکي وي بیت حرام کعبې ته، یبتغون، هغوی غواړي فضلا من ربهم، فضل د خپل رب، ورضوانا، او رضامندي. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.